شروع د سټارټ کې داسې یو الفاظونه اخیستي دي نو په هغې باندې زمونږ ورکر اشتعال کې هم راغلی او بل ستا انټرویو ډیپ اورېدلې نه ده نو بیا رامعلوم وکړه چې ته داسې یو د دې بل یو وضاحت وچلوه چې یاره ما د الفاظ په دې سنس کې نو اخیستي په دې سنس کې مې ویلي. سلامونه احترامات ګرانو کتونکو الف خان شیرپوی یم او په څنګ کې مې اختر منیر ډاګی موجود دی. ډېره موده پس مو سره ملاقات وشو او یقینا 400 کې سیاسي خلو ځلو کې هر ځای کې به ان وي. بیا امین باچا سره زما څه چې کله اول خان ادبي رسوا ټولنه د هغې د سوري لاندې دلته کې پروګرامونه کیږي بلکې 400 کې چې نن شاعران په یو پلیټفارم دي نو دا اعزاز هم چې کوم دی دا دوی ته ځي نو ناستو خبرې اترې هم کولې نو بیا اختر منیر ډاګی صاحب ویل که پرون دوی زبردست ویډیو کړې ده ما ورته ډاګی صاحب ته ته څه پته راپه هغه زبردست ویډیو خلک کنځلې کوي نو وي تا سرنامه کې وي داسې خبرې کړي دي چې بس خلک خو هغې ته ګوري نور پکې جوړ تللی نه دي او ما جوړ وکتله نو ما د خلکو ته مو چې دا ویډیو لکه جوړ وګوري او واقعي ګرانو کتونکو دغه د تحریک انصاف چې کومه درنه وه یا احتجاجي مظاهره وه او پنډۍ ته تلل نو تشدد پې شوی دی لاټي چارج پې شوی دی او زه همیشه دا خبره کوم چې ریاست څومره د سپرنګ له زور ورکوي نو دا سپرنګ په جغ سر راځي نو تاسو دا خلک راته نور هم ډېر کړل لګیا یو ډېروی ستاسو دا پالیسي چې کومه ده داسې بس ته بس دغه عمران خان صاحب دی ورته یې راخوشي کې موږ چې خلال سولر سیسټم ته لاړ شو هلکه هغه سړي ګیله کوله یار سیسټم ورته لاړ شو ویره کنټینر هم چې کوم دی په ترناول کې ولاړ دی 2 ورځې دا ولاړو 3 ورځې دا ولاړو نه دې د وجې چې کوم دی خو تاسو ګیله کوئ خلال سولر سیسټم باندې ډېر رش ته وی 15,000 نور هم ارزان شو ورې ښه په 1.55 کې درته وي او اوس یې په 1.50 کې درته لګو نو دا وړه خبره نه ده او اوریجنل سیزه نو په دغې باندې خبرې اترې کولې نو اختر منیر ډاګی صاحب دغه نو ګیله مې ده که نه نو ګوره هسې بې څه کنځلې کېږي که نه نو لکه ما خو په دې کې څه خبره نه ده کړې ښه ټیک ټاک نو بیا به اوس چې هغه بله کوم هسې م کنځلې کېږي نو موږ یا لږه یا ډېره. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم اختر منیر ډاګی دی. الف خان شیرپو خدمات د چانه پټ نه دي دا یو ډېر ښه صحافي دی او په 400 کې د په هغه وخت کې صحافت شروع کړی چې دې وخت کې صحافیان هغه وخت سره ډېر زیات کم وو اوس خو ډېر زیات دي الحمدلله خو هغه وخت سره صحافت ډېرو کمو خلکو پېژنده چې یاره صحافت څه شی دی خو دوی چې کوم پرونی ویډیو راغلی ده د پی ټي آی په حوالې سره نو ما ورته وویل چې روزانه تا خو ډېره ښکلې لکه زه به ده ویم چې په پی ټي آی دې رڼا چولې ده ورکر دې ستایلې دی خو چونکې شروع د سټارټ کې داسې یو الفاظونه اخیستي دي نو په هغې باندې زمونږ ورکر اشتعال کې هم راغلی او بل ستا انټرویو ډیپ اورېدلې نه ده نو بیا رامعلوم وکړه چې ته داسې یو د دې بل یو وضاحت وچلوه چې یاره ما د الفاظ په دې سنس کې نو اخیستي په دې سنس کې مې ویلي نو ته خو زمونږ ورور یې او تا مخکې هم د دې 400 خدمت کړی ده دې خاورې دې کړی دی او ټول عمر دې هغه خلې ځلې غټ افسرانو ته په ګوته کړي چې کوم ضرورت و او خلکو ته ریکویسټ کړی چې راشه زمونږ دا مسلې دي دا پیش کا مشرانو ته نو تا خو ټول عمر خدمت کړی دی خو مهرباني وکړه آینده که داسې انټرویو دې کولی نو داسې الفاظونه شروع مه کوه زه تاسو ته وایم خیر دی چې زمونږ عوام ډېر جذباتي دي زیاتې مونږ سره د مرکز نه هم کېږي په هره سطح مونږ سره شوي دي او کېږي شروع دی لیډر هم په جیل کې دی ظلم را سره کېږي په سټرایک دغه دی پابندي ده وروره په بیان باندې پابندي ده لیډران هم په جیل کې دي زنانې رالې نیولي دي نو زمونږ ورکر جنون دی هغه دونه ستا دغه دونه ډیپ نه وري انټرویو چې ته ټوله واوري او صرف ستا 2 الفاظ اوري او د هغې نه پس هغوی تا پسې شروع شي کمنټونه کوي نو مهرباني وکړه تا د الله خوشحاله کړي چې تا د پی ټي آی په وخت کې دونه ښکلې انټرویو ورکړه مونږ دې سپورټ کړو مونږ ستا ستاینه کوو الله دې عزتمند کړه ډېره مننه السلام علیکم. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو دغه حقیقت دی دغه انکار نشته دی ما وی انتشاري ټوله او انتشاري ټوله چې کومه ده دغه ټولګي ته ورننوتې ده دغه څلور پولیس والا خو وجلي شوي نو په دې باندې زه په خاصه توګه د 400 دغه ورکرانو ته بیا ظفر خان بیا لیبر وزیر چې کوم دی شکور خان پکې کردار ادا کړی دی هغه عاصم عجز انسان دی او دغه ټیم کې هغه عجزي په کار راغلی دا خلکو ته یې مړه څه کوي یار بس کوي هغه ادا کړی بیا شاهد الله خان چې کوم دی شب قدر او بیا اعزاز خان دغه شانتې نور ورکران نو هغه څلور پولیس والی چې کوم دی هغه بچ کړي دي نور زه په دې پیم د دوی د عاشق او د معشوق خبره ده ناشق او معشوق په نه چیړئ دا عاشقان دي معشوقان دي نور نظریو سوچ هغه تاسو ټولو ته پته را باغې خبرې نه کوم خو اختر منیر ډاګی صاحب والد صاحب میاګل جي صاحب حقیقت درته وایم ګرانو کتونکو دومره مینه
ماله به شیرپو ته راته او اوس هم چې کله ما د الیکشن کوو نو دفتر راله دوی راکړو، بل یو پی ټي آی والا په صدریاب کې راکړو. چې الیکشن مې ختم کړ نو بیا یو 3 پی ټي آی والا ما سره میلو شو، کورونه راته حواله کړه، ویل کار راوله د دونه پیسو دي او په دونه خرڅو او ته پکې دونه مزدوري کوې. لا بل ناظم خیال محمد تجي صاحب نه دی، هغه راته یو 2.5 جره بزمکې راته دغه کړې ده او 2.5 جره بزمکه په تورنځو دونه په ښکلي ځای کې چې هلته کې په 15 لکه په 15 لکه دغه ده او په 2.5 لکه هم دغه کړې ده او بلکې په 2.5 لکه څه کې چې په 2.20 کې هم هغه خرڅو نو خو په هغې کې هم داسې څوک رابطه کوي. نو زه درته دا وایم چې دا پی ټي آی والا ملګرو دا ماته دا موقع راکړي دي چې ځان له روزګار وکړه، ځان له ګټه وکړه. ګرانو کتونکو ایوب خان شیرپو 10 کاله مخکې 14 کاله مخکې ښه مالدار و، خو ماس اساسي یا ماس هېڅ هم نشته. زما هم دغه ژوند دی، ډاګیز ګرځم چې کوم ځای کې به چا نښه کړه بله د دنیا نه به تلم. الحمدلله کار کوم، د ایماندارۍ کوم، په صداقت یې کوم، چې چا کې مغلا وي ښه برملی ورپسې وایم. دا نه چې نه مې NP والا، نه قومي وطن پارټۍ والا، نه مسلم لیگ والا، نه جمعیت والا، نه جماعت اسلامي والا، نه تحریک انصاف والا، چا سره مې پره جنبه نشته دی. نو په دغې باندې چې څه دغه شوي دي بهرحال زه وختن په وختن په هغې خبرې اترې کوم. کیدای شي د ډېرو خلکو سوچ سمجھ راشي. په اختر منیر ډاګی صاحب امین باچا مې ولیده نو ما یې چې څو خبرې مې وکړل.